یہ ہوائی جہازوں نے کچھ نا کام کرنے سے پہلے اپنی ضد پکڑ لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس بچے کا کام ہے یا تو اس سے بات کرواؤ، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو مجھے وہ بھی بتا دو، میں جنات کی آپ سے میں بات کروا دیتا ہوں، آپ پھر خود ان سے بات کر لینا، اور مٹھائی کا جو بھی بولنا ہوا خود بول دینا. میں نے تو رات کو بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی تسلی کے لیے اگر آپ کہتے ہو تو میں حاضری کر دیتا ہوں اور آپ سے بات کروا دیتا ہوں. ټول ناول خو تاسو د دې ګڼ کپ دا خبرې واورئ ځکه دا اردو سپیکینګ کې دی. د دې خورکۍ نه اوس په څه طریقه باندې دی پیسې لوټ کوي، د ده دا طریقه وګورئ چې کوم ناشنا دروغ وي او په کومه طریقه باندې د دې تورسرې نه دی پیسې لوټ کوي د مټۍ په بهانه باندې. بیا د جناتو سره د دې رابطې کوي، جنات باندې یری چې جناتو سره زه هغه حاضري کوم، قبر ته ځما، یو پراڼو دوکه روانه ده. دا ول تاسو ګورئ بیا خبرې کوو. مسله را پیښه ده، یو ملا پیسې راڅخه خوړلې دي، کور کې څه مسله وه راته، بس بیا مې په یوټیوب کې یو جادوګر پیدا کړی، هغه سره مې حال وکړی، بس هغه پیسې ورې راته ویل 10,000 روپۍ وي، 15,500 روپۍ راکړه، بیا مې 15,500 روپۍ ور واستولې، بیا ول 12,500 روپۍ را واستوه، بیا مې هغه پسې ور واستولې، اوس بیا وایي یا 10,000 بلا نورې راستې، بس رنګ رنګ ډرامې را سره کوي. اوس نه پیسې را کوي او نه کار کوي. کار ما د خپل ځان په باره کې یو کار ما کوي چې ما تا ته ویل زه دی ناجوړه یم، داسې یم، بس په دې باره کې ما یو کار په کوي د خپل ځان په باره کې. اوس سړی ډرامې را سره کوي، نو څنګه دی چې دا ویسونه و د شام په لاس درکړم، یو پروګرام نه پسې کوي. ایک تو ہوتی نا مٹھائی ہماری، وہ مٹھائی نہیں، وہ کام کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ ہوائی جہازوں نے کچھ نا کام کرنے سے پہلے اپنی ضد پکڑ لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس بچے کا کام ہے یا تو اس سے بات کرواؤ، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو مجھے وہ بھی بتا دو، میں جنات کی آپ سے میں بات کروا دیتا ہوں، آپ پھر خود ان سے بات کر لینا، اور مٹھائی کا جو بھی بولنا ہوا خود بول دینا. میں نے تو رات کو بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی تسلی کے لیے اگر آپ کہتے ہو تو میں حاضری کر دیتا ہوں اور آپ سے بات کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جلدی کرو، ٹائم گزر رہا ہے. 3 بجے کے بعد پھر ہوائی چیزیں ناراض ہو جائیں گی، پھر وہ بولیں گے کہ ٹائم بتایا بھی تھا پھر بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، جلدی سے ان کو روانہ کرنا ہے کام پر، 1-2 گھنٹے کے اندر کام لینا ہے مٹھائی دے کے. میرے بیٹے کوشش کرو، جلدی کرو، 10,000 پکڑ لو کسی سے. نہیں، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ معاف کرے. 21,000 کی مٹھائی لے آ کر تو دینی ہے انہوں نے، 22,000 کی، ٹھیک ہے. 11 میں نے ڈالنا، 11 آپ نے ڈالنا، آپ بھیجو میں بھی ڈالتا ہوں. ہاں بیٹا، میں بتاؤں پھر آپ کو طریقہ سارا، مجھے بتاؤ. یہ مٹھائی دینے کے بعد تمہارا نہ اس میں کوئی نقصان ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے ایسا کام ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بیٹا کسی نے کام ایسا کر کے دینا ہے. مٹھائی تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے، مجھے پتہ ہے، تھوڑا سا آپ کو تنگ ہونا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے آگے پھر. السلام علیکم. ہاں جی بیٹا، میسج سن لیے، جواب دے دے مجھے تاکہ میں کچھ ان سے بات کروں دوبارہ. جو آپ کہو گے میں پھر وہی کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ خوشخبری انہوں نے سنا دی ہے، ہوائی چیزوں نے، جنات نے، موکلات نے خوشخبری سنا دی ہے. اللہ آپ کی زندگی کرے، ٹھیک ہے. تو وہ کام آپ کا انہوں نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے. کل جو میں نے عمل کیا نا، جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں، وہ سب کچھ استعمال کر کے میں نے عمل کو جاری کر دیا تھا. ٹھیک شو جی، بس تاسو خبره به منو. بل زمونږ د بعض میکون والم جدو کو ځکه چې اوس دا ذاکر رحمان عمرزی د کسي نوم دی، دی ورسره انټرویوګانې کوي، دا صحیح دی. او دله راځي په اسکرین باندې نمبر هم چلوي، یو کور ته پکې ځي، د دې ورسره دا مسله حل شوې ده، بل کور ته ځي د ورسره دا مسله حل شوې ده. نو یو مونږ ته مسله دغه میکون دی
دغه میکون والم جوړ کړل دا مې کو تاسو مې استعمالوي او غي مې استعمالي او تاسو چې کوم مې استعمالوي دا ز په کروڑونو نور کوم دا مې او دا غي مې 30 روپے وال مې کوم هغه چې کوم وي دا پیرټیک ته پلانې چللی او د خلکو په دوکه ور کوي ول دا مې تاسو سر نشته شاید به تاسو پر د خلکو خدمت کوي تاسو خو الله پاک د دې سلا درکې کنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم تاسو ته معلومه ده چې زه په معاشره کې د کم جرایم خلاف جنگ کوم هغه خلک سکرین ته راوړم داغي حقیقت تاسو ته خیم داغي فراډ دوکا چې په کوم دوکو باندې تاسو ته نقصان در رسي مهمه خبره ده د من خلک چې د پیری نوم یعنی د جنات نوم وورونو په من ير راشي من یریږو دغه ټکی نه بیا پکې خلکو خاطرې پیدا کړي خاطرې بابا خاطرې بابو زنانم ډېرې په دې شرک ککړ دي چې د خلکو نه پیسې وي چاته کتاب ګوري په کتاب کې دا لیکلي چاله نوک ګوري چاله شیشه ګوري مختلف طریقې دي بیا دا ظالم چې کم دی نو دی دغه زنانه نه د جنات په نوم پیسې وي چې زه به جنات حاضروم او د هغې نه به تپوس کوم بیا به ستا کار شروع کوم او په دغه طریقه د دغې خورکۍ تور سرې نه دا پیسې وخلي دي د مختلف طریقو سره دا خلک زمونږ او ستاسو دا کېدو سره لوبې کوي مونږ او تاسو نه په څه طریقه باندې پیسې وي بل مهم ټکی دا دی چې دلته کې انسان کله چې تاسو ورشي دغه پیرانو ته د انسان ته وګوري د ته پته ولګي چې دا سړی زړور دی دا کمزور دی نو دی د جناتو بانه کې چې جنات به حاضروم او جناتو حاضري به کوم نو دلته چې کم مسلمان ناست دی چې د جنات نوم واوري ته به که چېرته توپ ته ورته ونیو په هغه باندې یو یره و وحشت پرې راشي چې نه نه ما ته جنات ونه ښیو بس ړیچ وي نو د دغه ځای نه د ده کاروي شروع شي بیا د قسم قسم طریقې روباسي اوس دی ظالم وایي چې زه به جنات حاضروم او د جناتو نه به تپوس کوم بیا به ستا کار کوم او د هغې نه بعد بیا زنانه ته وایي چې زه روپۍ نه هلم او که ته یقین دی نو زه به جنات حاضر کړم د هغې سره ته بیا په خپله پوه شه نو زنانه وه په زړه کمزورې وه په څه طریقه کې ګیره شول او د ده نه دې ظالم د هغې نه هغه پیسې ووخلې 17,000 یو دی او 11,000 بل دی کله چې زنانه پیسې ورکړې نو د هغې نه پس ځکه چې کارونه کوي څوک الله زه به یو نږدې مثال درکړم که چېرې الله ستا اولاد نی ستا اولاد او الله تعالی وی چې د انسان ته زه اولاد ورکوم د دنیا دا ټول جادوګر تعویزګر ساختګر کوډګر دی راټول شي او دا د پتا جادو کوي دا د ستا اولاد بنګي ځکه چې الله فیصله وکړه چې د انسان ته به زه اولاد ورکوم چې کله ستا په نصیب کې اولاد نی او الله تعالی اولاد نه درکړي الله فیصله کړې ده د دنیا دا ټول تعویزګر کوډګر جادوګر ساختګر دی راټول شي دا د تعالی اولاد درکړي نعوذ بالله دا شرک دی جی چې سم کوي الله یې کوي د الله د ذات نه سیوا انسان هیڅ نشي کولی د دې خلکو نه تمې مه ساتئ قطعا د دې خلکو نه تمې مه ساتئ زما په دې کې څومه ده دا ګورې مختلف مایکونه ګرځي د دې اشتهارات چلی د دې مشهورتیا کوي ځان لم پیسه ګټي پیران هم در باندې پیسې ګټي دغه مایکونو والے هم در باندې ګټي ښه په عیش عشرت کې دي زه ولې ورکوم د سکرین نه زه ولې ورکیم نه خو زه چرس خرڅوم نه شراب خرڅوم نه د جوارۍ اډې چلوم نه د زینا اډې چلوم په ما ولې دومره کیسونه دي ما کړي څه دي دې ملک ته مې کوم نقصان ورسولی ما د یو جعلي پیر په کیس کې یو نیم کال تیر کو ما هغه کیس چنګولو د هغې نه علاوه چې په ما څومره کیسونه دي که دې وکتل نو پر رب یقین وکړه که په یو ملک مې حمله کړی بمبار مې کړی دومره کیسونه په ما نو دي ولې د دې خلکو د وجې ما په میډیا څه بل څه کردار نه دی ادا کړی ما عموما دغه کردار سکرین ته راوړی دی چې دا خلک ګڼ کپان دي د دې نه ډډه وکوي د دې نه ځان وساتئ ایمان بچ کوي پیسه بچ کوي خپل وخت مه ضایع کوئ د هغه طرف نه کیسونې زه پکې جنګېږم دا 3-4 میاشتې زه ولې ورکوم زما د پرب قسم چې ما پکې دومره قیمتي اساسي بیلې ما پکې ډېر څه بیلل اوس خو زما یو ضد جوړ شوی دی خو حالاتو راګیر کړی په یو داسې جال کې ګیر یم خو حالاتو راګیر کړی په یو داسې دام کې ګیر یم
مخامخ همدرد مې نشته، دشمنان مې ډیر دي، ځکه چې ما د وخت د ځمکې د خدایانو خلاف بغاوت شروع کړي. زه نه بنم دا د ځمکې خدایان، زه عموما دا ویم چې دا ګڼکپان دي، دا پراډیان دي، دا دوکباز دي. نو دلته دشمنان مې ډیر شو. بل یو خبره وکم، نمبر زه په سکرین شو کولی نشم، بیا زمونږ عقیدې کمزورې دي، خلک په بیا هم اعتماد کی، بیا مشهورېږي، نورګاه کې پیدا کېږي. دغه ادارو ته زه یم کوم چې په ما کیسونه زه چوتولم، نو دا خلک په خپل نوم د دې ایزي پیسه دا اکاونټ دی، تاسو چېرته دا خلک ولې نه څرګنده کوي؟ دا خلک ولې نه نیسئ؟ دا د دې قوم د معاشرې ناسور دی، دا خلک چې ورک شي، دا معاشره به پاکه شي. دا یو ناسور د ځان سره زر ناسوره نور پیدا کوي. پر رب قسم که دا پیرانی، دا ګڼکپان دي، دا مداریان دي، دا غله دي، دوی د دم د تعویض په نوم زمونږ او ستاسو د عقیدو سره هم لوبې کوي، زمونږ او ستاسو نه بلا پیسه اخلي د دم تعویض په نوم باندې. بل دویمه خبره درته په ډاګه کوم، زما د پر رب د ذات قسمې چې کومه تور سرې د دې خوښه شي نو پرېږدیم نه، په څه نه څه طریقه هغه ګیرئ او زنا ورسره کوي. مه خپل زنانه د خلکو له لیږئ، مه په خپله ځئ، د دې خلکو نه ډډه وکئ. خو افسوس ما بلا پروګرامونه وکړو، ما بلا دشمنۍ ځان له وکتلې، بلا ستونزې مې وکتلې، او ما دومره کیسونه دي چې کیدای شي که الله تعالی مالا 50 کال عمر نور راکړي، هم به زه د خپل کیسونه ختم نه کم. زه د یو تاریخ نه راځم بل لا، د بل نه راځم بل لا، د بل نه راځم بل نه. ما نه د ورځو میری کړي چې نن د څو ورځ، د نن د جمعې ورځ ما ته پته نه وه، ځکه چې زه په یو داسې جال کې ګیرم چې نه پوهېږم څه وکړم. ما په معاشره کې د دغې د ځمکو خدایانو خلاف اواز چوت کړی، خو هغې په معاشره کې د غټو خلکو سره ناسته لري، تعلق لري، پیسه لري، هر یو شی اخلي. نو بیا گیر خو به زه یم، بدنام خو زه یم، ملامت خو زه یم، مجرم خو زه یم چې ما ولې د یو مردار بدبخته عکاسي کړې ده او دنیا ته مې ښودلې چې دا غل دی. معاشره ده کوي به ولته ما نه چې تپوس کوي، نو دا راته په سر کې وي چې دا اختیار شاهد خانه تا له چا درکړی چې څه کوي به ستا په دې کې څه کار دی؟ د ادارې شته، ملک شته، ته څوک یې د دې خبرو پوښتنو کولو د یو سړي نه ویډیو کې؟ خو بلکې ما د حالاتو مقابله وکړه. دا 4 میاشتې ما ډېر سخت تکلیفات تیر کړو، چاته مې سوال نه دی کړی، د چا پخپو نه یم پرېوتی چې ما معاف که دا کیس دې ختم که. شکر الحمدلله هغه کیسونه دي جنګېږو به. زه دغه ادارو ته وایم چې دا خلک په پراټ دوکه د خلکو نه په ایزي پیسې راغواړي، ایزي پیسه د ده په نوم، سیم د ده په نوم. نو دا ادارې ولې خاموشي؟ د دې خلکو خلاف کار ولې نه کوي؟ دا ولې نه ګرفتاري؟ داسې ټوله دنیا خو نه ده، چند کسان دي او دغه چند کسان په سیکړو ناسوره نور جوړي. بارکې خبرې اوږدېږي، خدای یو خواست درته کوم، د دې خلکو نه ډډه وکړئ. عادي پیر پسې قدرمنو ما د 3 ورځو کوشش کوو چې دته زه ځان ورسوم، داسې زه رابطه وکړم دی چېرته دی، ځکه په یوټوب باندې یو آنلاین پیر دی او خلکو له کار کي، د هغه ځای نه تعویض ولم په خپله خښې هر څه کي او بس مټۍ بانه کي او پیسې ترې والي. نو ما زه دته به زه ځان ورسوم او دته به زه ویم چې دا جنات وزیري دې ما سره وکړه چې لږ ګپ شپ ورته ولګو، که موږ سره ته نو ځان سره به یې راولو. موږ خو غواړو چې یاره داسې یو کس میلاو شي، هغه جنات موږ سره میلاو کړي، نو بیا به ورسره موږ ګپ شپ ولګو، که راتلل ځان سره به یې راولو، کار به پرې کوو. خو هغه زما کال نه اټینډ کولو او واټسپ باندې میسج پرېښی कि जी बेटा अगर आपका कोई काम हो तो गारंटी के साथ साजिद मसीह आपका काम करेगा. दा नंबर पर स्क्रीन पर देना और कोम ची प्यार हो रहा कस्टमर ज्यादा की और जे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दलाल नेम जे खिलाफ हम नो पता का वजह नंबर पर स्क्रीन न खेम हो सिर्फ दुमर दरते मची दी खलको न डडो की दा प्राड्यान दी गणकफान दी तो यही सब ने शिकवले चे सेम कई दा अल्लाह जाते की ताहिस ने शिकवले दी खलको न जानु साते और दुआ कोई यो सो केसरी چې د دین آزاد شمه چې واپس هم د دغه خلکو حقایق په د خپل سکرین باندې تاسو ته راوړم چې دا د دې خلکو اصلیت ته د دین ډډه وکړي. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د دې سره ما شاهد خان شاهد له اجازه راکړي. د الله په امان.